السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان ابدالیانو هڅو کو او فینل یې وګټلو ورلډ کپ. ټولو افغانانو افغانستان د کرکټ مینوالو ته زما د اړخه ډېر ډېر مبارکي قبوله کړئ. ډېر زبردست فینل وشو. لوبه ډېره یو زبردسته لوبه وشوه، لکه ډېره سړه روانه وه، خو ډېره مزیدار غوندې یو فینل مونږ ولیدو. او زموږ ډېر ارمان و چې افغانستان هم یو ورځ دغه ټورنمنټ وګټي. په لومړي ځل یې وګټلو، خو ډېره زبردسته مزه یې وکړه. داسې لوبه یې وګټله تاریخي. ما ویل چې د انډیا نه یې لوبه وګټله سیمي فاینل، نو اوس به سریلانکا په فاینل کې خامخا وي. همدا زما په زړه کې او ویې ګټله. ډېره زبردسته لوبه یې وکړه. صدیق الله اتل تر اخره ولاړو. لږ هغه لوبه نن سلو کا، خو ولاړو. محنتي انسان دی. محنتي انسان دی. موږ هم د خوشحالۍ نه خبرې غلطېږي. نو دوستانو، ډېره زبردسته لوبه شوه. ټولو افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې بیا هم مبارکي وي. نو صدیق الله اتل ډېر محنتي کلاړي دی او ډېر زبردست انسان هم دی. دې که چېرې د بنګلادیش د سیریز لم کیدی شي، د صدیق الله اتل راولي. ولې چې دا سړي کې ټیلنټ شته صدیق الله اتل کې. نن ولاړو تر هغې پورې، تر څو پورې هغه فینل په خپل نوم کړی نو او هغه ټورنمنټ یې وګټلو. نو دا د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره ډېر د خوشحالۍ یو خبر دی چې دغه ټورنمنټ یې په خپل نوم کو. دوستانو، تاسو به لوبه کتلي، ډېره زبردسته لوبه وشوه. بنګلادیش د اول نه خپې رپېدې چې څه ټایم ورووته، نو 4 وکټې خو داسې لاړې ته به وایې که بس اړو په کرکټ پوهېږي نه، پریشر وپې. مونږ ویل چېرې افغانستان نن راوتی دې له د افغانستان کرکټ ټیم ابدالیان راوتي دې له چې مونږ به دغه فینل په خپل نوم کوو او وړو به. نو دغه ورلډ کپ ته ورته ډېر ډېر مبارک شي. په لومړي ځل باندې د افغانستان ټیم ابدالیانو دغه ورلډ کپ وګټلو، او تقریبا د دې دومره وخت نه کېږي دې ورلډ کپ ته چې راوتي دي. نو دغه زما خیال دی 4 کاله به یې کېږي او دغه ورلډ کپ یې په خپل نوم کو. نو ډېر زبردسته لوبه وشوه. دوستانو، به ډېر خوشحاله یو او بس الله دې درته دا خوشحالي نصیب کړي. زموږ د اړخه بیا مبارکي قبوله کړي. د ټول افغانستان بریا ډېر ډېر مبارک شه. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.